سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد دوستانو الله رب العزت نافرمانو و معاصیو کی د یو معصیت چې هغه د نارینه خپل شهوت پوره کوي ناجایز داغي نمونه او داغي حرمت او داغي د اضرار داغي د ضررونو د نقصانات و بیان اوس دا ذکر کوم چې د دې اضرار او نقصانونه صحت لهم دي د بدن لوی نعمت په نعمتونو کې صحت دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس پینزو سیزونه د پینزو نه مخکې غنیمت وګڼه حیاتک قبل موتک یو جن د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه خیره کن این فلان و غنیمت شمار و عمر زا پیش تر کے بانگ بر آیت فلان امان نیک اعمال کوا تدی نمخ کی چې خلک وی فلانه خلاړو اخو وفات شو نو حیاتک قبل موتک او بل وصحتک قبل سقمک د ناجوړه کېدو نه مخکې صحت دا غنیمت وګڼه او بل وشبابک قبل حرمک ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه او بل وغناک قبل فقرک مالداری د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه بهرحال نو پای کې د صحت خبره هم راغله نو دا مرض چې دی نو د صحت ته هم نقصان رسي الله رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أصلافهم الذين مضوا کله چې ښکارا فاحشه لکه دا عمل د قوم لوط فاحشه ده دا چې کله ښکارا شي او په ښکارا کولګي په دې خلکو کې طاعون راځي وبا لکه نن سبا د کرونا د نو وبا د نو دغه معاصي سیوا دي کړه بازارونه دې ډک دي کالجونه یونیورسيټي دې ډک دي او اجریو بازارونه دې ډک دي بیٹکونه دې ډک دي نو دې کې به مرض راځي او په دې کې بیماری راځي هغه بیماری چې خبر دی په اسلافو کې نه وي په مخکینو خلقو کې به نه وي دا روایت د ابن ماجه دی او صحیح روایت دی یو نقصان د عمل د قوم لوط د الکانی توب د بغیرتای دادی چې د خپل خزینه بے رغبت شي د حرام خون چې سوکوالي دی بیا حلال تا ناراضي بیا دومره حد پورې ورسی چې د خپل خدي سره مباشرت او قربان نشي کولای یو ضرر د بدن د الرغبه عن المرأه د رغبه په سله کې چې عن راشي او من يرغب عن ملة ابراهيم نو په معنا د اعراض کا دویم ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه دویم نقصان دا دی چې ددو
کمپلی دی او دن په بدن کی کم مضبوطواله دی نه پای کی سستی راځي او خرابواله راځي حتی چې د دنه بیا دوی بول واړه بول رواني دی په ځان پیږي نو دیګ نو چې ما بعدو واسه چې کتلې پرتو کې ښا کړي دا د دې بل zarar دی ساجي به خبره کوي دی وی وفقد السيطره على المواد البرازيه بیا دې په غولو باندې طاقت د کنټرول نه وعدم استطاعه القبض عليها ولذلك تجد بعض الوالغين في هذا العمل دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنه بحيث تخرج منهم بدون شعور غول امتیازی تینا بغیر د شعور نه دی پویږي نو او بیا د دنه دا بهیږي دریم نقصان دا د ټایپاید تبا دا مطلب نه چې باندې ټایپاید رااله جوړ دی دا مرض د نقصان کې دنه دا غي نور اسباب دي اسبابو کې ازدحام نه دی یو شی د پاړه ګډ اسباب کې دي شي خدا هم یو سبب دی د اسبابونه چې ټایپاید تبا دام د دې علاقانی توب نه پیدا کیږي یو سبب دی دام جی پېښ دایم یو نقصان دی د نقصاناتونه او بل یو مرض دی چې هغه ته زهري وي دا د وړو بولو په ځای باندې دانی پیدا کیږي بیا غرور دنه کلمو تمزی سینی تمزی معدی تمزی او رګونو تمزی خصیتینو تزی پنځم نقصان سیلان د سلسل بول چې کوم مرض دی نو د دې یو سبب د اسباب نه دام دی د دې په وجه چې دغه راځي په دې باندې بیا د وګد باس کړی دی او بل یو مرض چې هغه ته ناشنا نمونه وي دا هربس یو بیماری ده چټول بدن خارخ او دارنګ چې د دانی دا پدی پیدا کیږي ایڈز بیماری چې دا په یورپی ممالکو کې امریکو کې دا طرفون ته ډیره زیاته ده ځکه کې دا مرض ډیر زیات دی داوم د دې د پیداوار دی د دې نه پیدا کیږي دا سينور د دې مرزونه دي چې هغه په دې سره پیدا کیږي لنډه دا چې دا د مرزونو یو جاله ده الله خصك لك حبك شيء يعمي ويصم اذا لم يكن للمرء عين صحيحه فلا غرو ان يرتاب والصبح مسفر یو سړی چې په خپل سترګه کې نقصانی وړوندي نه دې سبا خرړای او دې په کې شک کې ویله سبا نه دې راغتلې نو نقصانات د دې زیات دي او چې کوم خلق په دې کې مبتلا دي هغه دې نقصان ته اډو سر نه ګوري نو بیا دو صبول الوقایه ولا علاج ذکر کړی دي ځکه دا ماهر کاردار چې هغه بیا علاج مخې یو سړی په کې راګيري او الله ته توبه وباسي نو د توبې دروازه خو بند نه ده التوبه الندم او ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر
او انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. او قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بعض ہر آنچ استی باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگہی ما درگہی نا امید نیس صدبار اگر توبہ شکستی باز گناہوں نوپس اللہ در خود نا امید در نہ دے. او التائب من الذنب کمن لا ذنب له دو گناہ نہ توبہ استن کے داسی دو گناہ نہ پاکی لگے دچے گناہ ڈکڑے نے کمن لا ذنب له. او باب التوبہ تاسو بیا دا د احادیث کتابونو کی چکم باب التوبہ راځي ریاض صالحین کی شرائط داغی د پاره نو چې د کړه د پاریخ پیمان په حال پر خودل آئنده کې قص کول چې نه بکو او چې پردې حق دی دنیاوی امور دی هغه تاغه حق رسول ادا کول د چا غیبت دی کړه دی هغه تر رسیدلې دی درد منشه در داغه معافي غوښتل نه در رسیدلې بس الله نه معافي وغواړه. نو یو علاج د دې لپاره توبه ده او توبه اخلاصي یا ایو الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا دا نه چې د نصوحا سړي غوندي توبه ور نصوحا یو سړیو الله وی چې داغه پشان توبه واسوي دی د باچا د لور سره بناس تو ځان نه خدای جوړه کړی یار دروغ په ګوتو سم جوړیږي کنه. دلته حضرت محتمم سمي او زلدا فرماته اوریدل په لوډ سپیکر باندې دا ویل مې زاده حضرت جی دی یاد سوې حضرت محتمم سے ودا د باچا د لور سره ناس ته د باچا د لور هار روښه نه هغه یو توي چې دا تاسو سهیلیانو زما ملګرو پټکړ د تاسو تالاشي وکړي بربند تالاشي دغه خو مذاکرو دا نه خدای جوړ کړی و وای بس سم په اخلاص توبه او باسله نو مخکې بیا کسی کی دعا لاري یو وی مخکې بلې خڅه کراوه ته بس دې بچو کینی کدا بلا شي وی جلا دغه سره یو چې دا خو سړی ته خو دغه نه ته خو دغه او بل وی دا وی نه وی د سم په اخلاص توبه استلې و نو هغه دغه تی الله لري کو دغه وسره کو بس دا دغه شو به ذکر بدی با دغه شو نو یا الله وی چې د داسې نصوحا کا پشان توبه واسي حضرت جی بیا خو توبه نصوحن پکارو دا توبه نصوحن مرکب توصیفی دی او نصوح وزن فعول دی فعول چې په معنی د فاعل مذکر مؤنث پکې برابر دلتم توبه نصوحا اخلاص مند توبه دا مطلب دی توبه برلب صبح برکف دل پر الذوق گناہ معصیت را خواند میں آیت سے استغفار میں تخلا توبہ 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 اوزله د گناہ نه ډک گناہ د پورې خواند برزوبا تسبیح در دل برزوبا تسبیح در دل گاو خر این چنی تسبیح کے دارت اثر نو دی وی فیا ایها المبتلا بهذا الداء الله الله بالتوبه مسلک پر عبارت دی الله الله بالتوبه لکه څنګه چې رسول الله 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 فی اصحابی زما صحابه په صفات مو وای زما صحابه په صفات مو وای او په صحابیاتو په صفات مو وای نو دا خطیبان سزان مشهوري کړ داری جمیل استاد وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته اې د نوابی لورو اې د نوابی لورو دا به د بینه دا به عزت نه او زه خضر رحمت الله علیه ولا جدن کار کړ د برابر اې ذکر بدی الله 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 بالتوبه النصوح فان باب التوبه مفتوح وبوارق الامل لك تلوح فاياك ايها المتمرد ان ياخذك على غرة فإنه غيور وإذا أقمت على معصيتي وهو يمدك بنعمتي فاحذره فإنه لم يهملك ولكنه صبور وبشراك أيها التائب بمغفرته ورحمته إنه غفور شكور. هذا ابن قيم رحمة الله عليه قول راغستري خوشحال شاء الله غفور رحيم دے تتوبہ باسا او گورداکی گا اے مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تورا
دغه ناکار عمل کوي توبه ته وباسه دا مو وایه چې بس وباسم خیر دی کنه غرب به یې ګورې په کته به تللی بیا پکې دا نشته دی. دویم علاج اخلاص. څومره چې یو سړی مخلص موحدي او توحید کې کلکي دومره به د دې معصیاتو نه په ډډه باندې. دلیل کذالک لنصرف عن السوء والفحشاء مخکې مې ویلو انه من عبادنا المخلصين یوسف علیہ السلام بارک الله وی نو فاخبر سبحانه انه صرف عن يوسف السوء من العشق والفحشاء من الفعل باخلاصه فان القلب اذا اخلص واخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور فانه انما يتمكن من القلب الفارغ. دا الجواب الكافي دغه کې دا ما قتل لري ابن قیم رحمت الله علیه. الکه د ازمه چې فارغ دی چې د الله په محبت کې مشغول دی به بل ځای ته نه ځي نه اخلاص ځان کې پیدا کول. دریم صبر او من يتصبر سوک چې ځان په زور باندې صبر کوي نو الله والا صبر ورکی. حدیث به یصبره الله بخاری شریف حدیث ته مسلم شریف. نو چې دې مرض کې څوک مبتلا دی الکانی توب کی بس ځان دې کنټرول کی او سلګ وخت به چې الله به دې بچ کی. فالصبر خصلة محمودة وسجية مرغوبة عواقبه جميلة. پختانوي د صبر میوه خوږی واثاره حمیده هو علاج ناجع ودواء نافع فما اجدر بمن ابتلى باللواط ان يتزرع بالصبر ويتدرع به دا نظام تو صادر وان يتكلف ويوطن نفسه عليه نفس په دی باندې چې دغه امختکی ويتجرع من سدد مرارته ليذوق حلاوته. والصبر مثل اسمه مر مذاقته والصبر مثل اسمه مر مثل اسمه لكان مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. صبر چې دنه لري خوان واقع چې تریخ دی خو انجام چې دنه د غبین نه خوګ دی. سلورم مجاهده النفس مخالفه الهوى. نو کم اسباب د فواحش چې دي هغه اسباب پر خودل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. او نفس چې کنه دغه چې تصور کینو بس دی غاخلي. والنفس ان اعطيتها مناها فاغره نحو هواها فاها. سې جيبه خسته کول نه راوړي دله چې د امید ورکې بس دی ورزي په طرف باندې. نفسک مطیه د نفس مثال د چا دی؟ د نفس مثال چې دن هغه د سورلای دی. ان رکبتها فبها والا رکبتها. تو لگا چې کوم بار باندې تاسو بس چل وایسه چل درس کې سوال درته و. د نفس مثال د سورلای دی که په سور شو ډیره خدا کړي سوريږي در باندې دې سوريږي. اذا المرء اعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها طاقت الى كل مطلب. سخستان اقوال دور شعرونه دي تیراجمه کې دا پوره رساله ده. کله چې سړی خپل نفس له هغه څورګي چې دی غواړي نیمه نه کوي دې هر خپل مقصود ته بیا ځان رسي ای بیا پریدي تا نه. او اذا انت لم تصل هوا قادك الهوى الى بعض ما فيه عليك مقال. سليمان ابن عبد الملك دا یو شعر ویل دي چې د خواهش خلاف نه کوي د نفس نه دی راکاږي بیا د باندې چې دنو دغه راځي لکه نقصانات راځي. او یو بل څه شعرونه راوړي دي رب مستور ثبت شهوة فتعرى ستره فانتهك صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا.
شهوت چې دی را پټ کی کنه بس بیا بچی دنو بے شرمه کیږي او صاحب د شهوت چې دی غلامی ده خو چې کله دی په شهوت باندې غالب شي نو دی بیا باچا ګرځي بیا باچا ګرځي پنځم علاج استشعار اطلاع الله بس دی باندې ایمان اولر چې الله دیکھ رہا ہے صوفیاء کرام اغی خلوت در انجمن چې په مجلس کې ناست خوستا دا چې دنه سده په زړه کې وی چې ما الله یې ما الله یې مراقبه کې یو د مرګ مراقبه ده بل د الله چې الله زد الله په قدرت کې د الله په علم کې الله زما الله ما باندې حاضر ناظر دی هغه ما ګوري نو کته په اوسلخانه کې لیجئے کته په بیٹک کې لیجئے کته په اجره کې لیجئے کالج یونیورسٹی کې لیجئے بل ځای کې لیجئے خدای مکه مدرسه کې لیجئے الله خودي لیکه الله نه پنا نه او چې دا کم کوي نه دی چې ما الله کې نه ستانه خو لوی کافر نشته لوی بيدینه نشته دی دی وای دا سنو ما فإن اعتقد هذا الشخص أن الله لا يراه فهو كافر بالله عز وجل وإن كان يعتقد بأن الله يراه وهو مع ذلك مستمر على فعل تلك الجريمة فلا شك أنه ممن قل حياء من الله وممن قل وقار الله في قلبه وقار الله في قلبه استاپز لکه د الله قدر نشته تاکي حیا نشته چې ته ګوري چې ما ته الله ګوري او زما الله ما ايدي ابي ابتدا کار کوي واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني کله چې ته ګناه باندې تیار کې ځان نشي او نفس دی بللی ګناه تا نو حیا وکا د الله د قتلونه او د نفس توایا چې هغه ذات چې دا تیارې پتا کړ پیدا کړی دا او زه په دې کې دنه دا کار کوم هغه مینی نه کوم دا کار سخسته کمالي خبره نه کړی دا شعر ډېر کمالي دی واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني هغه ذات چې زی پیدا کړي دا تیاری پیدا کړی هغه وایي شپږم علاج امتلاء القلب من محبت الله عز وجل زړه د الله د مینې د الله د محبت نه ډکول د جزله د الله د مینې د محبت نه ډک نو بیا ته ګورم بیا به خود چې دغه د محبوب نافرمانی باندې کوي و علاج محافظه على الصلاه جمع سره مسکول مع جماعت المسلمین ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر شیخ الاسلام وی ابن تیمیہ رحمه الله فان الصلاه فيها دفع مكروه والفحشاء والمنکر وفيها تحصيل محبوب هو ذكر الله او وم علاج چې په دې مرض سو مبتلا زنا کې دي شنو کې الصوم علاج ول روزه حدیث پاک رضی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج اے دو ځوانانو جماعتا چې د واده د خرچې طاقت دی واده وکړه فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج نظر به ښکته ردو ته باندې ګوري او فرج دل ساتي ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجا د واده خرچه نشي برداشت کولی روزي نیسه دادا سیدھا لکا ٹکوری لکا ٹکور چکی اور انہوں رسول علیہ السلام فرمائی من یزمن لی ما بین لحیئی وما بین فخذئی ازمن له الجنہ چاچے مانا دو سیزنو زیمواری راکڑا زور دا جنہ زیمواری یو دا جامو ترمین دا چی دا جبا دا او یو دا پتونانو ترمین دا چی آگا قبول دبر او دادا دی دا قضای حاجت زیون دی او دغه شرمګاګانی نهم علاج الاكثار من قراءة القرآن ډیر تلاوت د قران کریم قران د الله د طرف د دسترخوان دی راغلی او انعام دی راغلی دی نو وی فما احرى بمن ابتلى بهذه الفاحشه ان يتداوى بالقران فيكثر من تلاوته وحفظه وتدبره وعقله حتى يصح بذلك قلبه وتسكن نفسه چې دې تدبر سوچ او فکر تلاوت او ترجمه تناسته درس تناسته تو ګوره او خپل دې برابرۍ
دا قرآن قانون دادی او لو طهرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم عثمان سے وہی رضی اللہ تعالی زونم پاک شول د رب د کلام نه ماړه نشي ماړه بنشي لسم علاج الاکثار من ذکر الله دا الله ذکر ډیر کول الا بذکر الله تطمئن القلوب یو لسم احفظ الله يحفظك دا الله اوامر اغا عملی کول د نواهی نظر ساتل بس الله به دې ساتي او دولسم جلتی وعدتا رستواله پکې نه کول دیار لسم داغه حور غټو سترګو والا تذکر الحور العين تاخرت ایر کړه دي داغه نو محروم شي او سوار لسم غض البصر د نظر حفاظت کول د نظر حفاظت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ایاکم والجلوس علی الصعودات بلا رومه کې نه صحابه یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بود زمون خدا سي اجري بیٹه کې نشته نه مونږ کله ضرورت د جناسيو نبی رسول الله ټیک ته بیا غوري لار حق ورکو یسو چارلار رو کشي غ تلار خایا سلام کی جواب ورکوا او د نظر حفاظت غض البصر دا الله سره مینه پیدا کړي زړه کې قوت پیدا کړي نفس کې خوشحالي پیدا کړي او بنزل لسم البعد عن المشروع المحبوب د دې کاپ و نون هي دې بے غیرت نه لري کېدل کاپ و نون هي کنه دا مابون مفعول د مفعول نه لري والی غیر زمان پیسې ګټي بے غیرت دلا ددن لري والی د خبرې دی ناوري ځان دې لري کی ورې مجنون عاشق لکه اسره دا وتزودت من ليلى بتكليم ساعه فما زاد الا ذوف ما بي كلامها بیا به بس خرابین د ظهیر اشعارم دي اذا ما شئت ان تسلو حبيبا فاكثر دونه عدد الليالي فما صلى حبيبك غير نقي ولا ابلا جديدك كبت زاني هغه دا مطلب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زنا العين النظر دسترګو زنا غلط نظر کول وزنا اللسان النطق د جبه زنا اغا غلطی خبرې کول دي وزنا اليد البطش او د لاس ګنا اغلس لاس چول دي وزنا الرجل الخطا قدمونه غستل د زنا ځای ته وزنا الاذن الاستماع د وګورو زنا اغا د داسې خبرې او والفرج يصدق ذلك ويكذب فرج خو یا تصدیق کی یا تکذیب کی بخاری شریف شپاړسم لریواله د هغه سيزونه چې هغه سړی کې داسي د ګناونو شوق پیدا کوي دا پیدا کوي لکه د خود سره اختلاط دا دکانونو والا سره داسي دکان خدای دې غر کا پرده راګي خود سره داسي دنه ا د ګور راګوري دې ا د کانو سره مردان دا پشان د امرودي کړه امرود دا کچا لکان بلکې دا لګیره چې راغلي دیم دنه وبزار ساتي او فلمونه د دین ځان لري کول د غانونه دین ځان لري کول دا ټول څه ذکر کړی ساجيبه خبرې کړی او تا ته چې سوداکاری عادي هغه سره تعلق پرې کول کټ کول کیسټي ماتول دا په موبایل باندې په فیسبوک باندې دا په تصویرونه دا ټول ګوري مفتی رشید احمد رحمت الله علیه لیکلي دي چې دای کی ګناه د عام زنانه قتل زیاته ده ځکه چې عام زنانه ته ګوري نو څوک براشي سره بخکته کې دي کې خاصو نشته بس پاڼه هغه بواړي کنه بٹن بواړي وسو اے شنو وای اے شنو الله نه پټ نه کنه خدي دراړو دي لکانه 60 بربند تصویرونه چې دراغه ورکه ګوري حد کړه دي خلکو او خلکو داسې بے غیرته الکان دي ځاله د کته د بر تصویر وباسي په داواري ورګنه بار ورګي جنکای وباسي ورګي بربند ورګي د سینو ورګي د هر څو ورګي الله 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 الكبائر دوش په تبع صفحه کې د حسن ابن زکوان رحمه الله قول ذکر کړ دي لا تجالسوا اولاد الاغنياء فان لهم صورا كصور العذارى فهم اشد فتنه من العذراء د مالدارانو د بچو رضا ساتي د دې داس حسن ابن زکوان رحمه الله لا تجالسوا اولاد الاغنياء فان لهم صورا كصور العذارى
د دې داسې صورتونه شکلونه لکه د پیغلو جنکو فهم اشد فتنه من الازرا دې په فتنه کې د پیغلو جنکو هم زیات ناکار دي البعد عن المثيرات عموما ديار لصم الاشتغال بما ينفع وتنجب الوحده والفراغ وزګارتیا نه ځان ساته ځان لواري نه ولې اندو چې زګار شي بیا جوړ خصيتين طریقه نه چې ځان له سیناستي یو اذکارو کې استقبال شیخ سره تعلق دی هغه بیا وحدت بیا کمال ته سره ورسېږي ځان لواله غوړي بیا ذکر او اذکار کې الله سره تعلق اصل لوازم کېنا کار کړي گیا عمر رضی الله تعالی حکم جاری کړو وګ روزګار مونږ نه یا به د آخرت په کار کړي گیا یا د دنیا په کار کړي نو چې د آخرت یا د دنیا کار کړي گیا یو بس د هندو په شان روزګار نه کړ یو دا سوچونه فکرونه بدی نه دا زرزری لګواب اطلسم د وساوس شیطانیه او دفع زړه کې سراجي هغه دفع کول نور لسم علاج کلکه اراده کول او نا امید کېدل نه د الله د رحمت نه شلم علاج علو الهمه همت مردا مدد خدا او همت بلند دار کې نزدې خدا او خلق باشد بقدر همت تو اعتباری تو همت چت الله الله دائم ډېر ښکلې خبره ذکر کړې فعلو الهمه يستلزم الجد والاباء بیا په خپل تاکید دا کارونه چې دغه راځي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی دی ولو علمت ان الماء البارد يسلم مروءتي لما شربت وې زما دوره هم دې کنه چې یا خبره سړي گزار نه کی او چې دا زما غیرت ختمي کنه وې داسې همت راګشته چې زبدو او بو یا خبره مې خپلوم نه ولر اسه همتي خلق منصور هروی دادا هروی سے اشعار ویلی خلقت ابي النفس لا اتبع الهوى ولا استقي الا من المشرب الاصفى ولا احمل الاثقال في طلب العلا ولا ابتغي معروفا من صامني خصفا ولا اتحرى العزه فيما يذلني ولا اختم الاعمال كي لا ارى صرفا ولست على طبع الذباب متى يزن عن الشيء يسقط فيه وهو يرى الحتفا زه پیدا کړی شم چې زبد دي نفس نه انکار کوم د خواهش تابعداري به نه کوم او صفاو به بس کوم جایز کار وکوم او زبا چې دنو ما باندې چې غرقاوي چې نو دا غرض چې دنو د خېته منه کوم لکه ګناه کې می واره چې او زه هغه د عزت نه کوم چې ما زری لکه او بیا به زه بیکاره منو دا څه کارونه نه کوم او زه خو سمچ نه یم مچ ته شړی نو دې راضي او په اپ کشي کې بغورځيږي مرشي په کې خو بسای راغورځيږي نو ته مرداري کې په دې ګناکار کې زو بیا هم دل راځم وای کمال یې کړل زو بیا هم دې کارونه راځم نه راځم دې او یوشتم ځان ساتل د علاجات غریبون چیرې کچره ما دا کارو کو زما پینځه روزي په ما نظر زبدا کوم بیا باغم نه کېدا بم پرې دیننو خبر ځای تر رسیدل دویشتم حیا فالحياء كله خير والحياء لا ياتي الا بخير الحديث الفاضل والحياء خلق الاسلام او الحياء شعبة من الايمان من شعب الايمان دا حیا دار کراوه حیا په دې سره دي چې د رسول الله اسلام سیرت وګوري صحابه او صحابيات سیرت وګوري او د حیانا کو سیرت وګوري او د حیا چې کومه ثمری دي هغه د تبخه ته او د حیا چې وسره کیږي کمیږي اکار نه کول خبر نه کول او بل د نیکانو سره کې نسل د حیا والا سره کې نسل او زور ځان کې حیا راوالا بس په خپل بکار کې وهب بن منبه رحمت الله علیه وی اذا كان في الصبي خصلتان الحياء والرهبه رجي خير چې ماشوم کې دوه خصلت یو حیانا کی او بل یریږي بس د پیش چې دا خیر والا د کې به خیری نشته اسمعي سوي سمعت عربيا باندې چې میوارد یقول من كساو الحياء صوبه چاته چې حیا خپل جامه واچول لم ير الناس عيبه چې د حیا د باندې خپل صادر واچو اذا المرء لم يل بس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا وخير لباس المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لا عاصيا ورب قبيحه البرمه اشعار كذا او بلنا درشتم ستر کول
عفت او ځان بې پردې کول نو دا کرکټیان دا هاکی والا دا سکواش والا دا غټ کوناټي ښکاري په دولاري ښکاري غرق نه شوي یا نو کوه دا شی غټ جامې جوړ کړه چې کته تر پنډۍ پورې تلې کلاوي چرخري پکې نه واو منډې کوه تر نوم پورې ځان پټ کوې منډې ووه نو دا به کرکټ وي دا به چې دی نو والیبال دی دا فوټبال دی هر څه به ښکاري لوړې جوړې به هر څه ښکاري نو غرق نه شوي د دې نه ځان وساته که نه هلته بل ته یو خیر او دا وړل سره سره دی وای هغه په دا کې اخته شي لکه په مرض کې اخته کي او په دا کې اخته کي الله سلیرشتم الاعتدال في التجمل وترك المبالغه خصوصا من الاحداث الکه ځان کې ډېر ګوتی ما وای دا جواب کړه ځان کې ډېر دا لکان چې ځان ډېر سمباري دا اوسري لکان سړی وای چې کله واده کول وای دې ما په ډولای کې نه ولې چې واده کړه به ځه دا سي بدن کې ګوتی وای زما خاطر کریم هم لګي دي سرخيار هم لګي هر څه کوي یا ساجيب خبره زکریا رحمت الله علیه ابيتي وګوره ابيتي کې لیکلي دي یو ځل ما ځان ډېر صفا کړو لار والم السمع هو داسي والے چوکرا بن رہے ہو معشوق بن جاتے ہو معشوقہ جوڑی کی کو دالک کچھ شارٹ شبڑی دا کون کی ہاں دام نہ دا چې طالب اس خا بوئی درزی اس خا گن دی لگا خیر الامور اوساط ہوا گا خدا نہ جان کی گوتی مو ہے بیزای گوتی مو ہے دالکان بزان دغه ساته لگا او پیندشتم د ټوکو ټکالو نظر ساتل او کنه دا ټوکی ټکالي بیا سړی بل شان کی لگا فإياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والدنس حسد النزلا ويذهب ما الوجه بعد بهائه ويرثه من بعد عزته ذلا دا سړی بیزت کی او لا تمزحن واذا مزحت فلا يكن مزحا تضاف به الى سوء الادب شپږشتم علاج د خپل ځان سره حساب کول د شپې ځان سره حساب وکمان سو کړ د الله د رضا او زب سبا الله ته ورزم سبا وایم وتا ويشتم علاج النظر في العواقب اغم دغه دی ځان سره حساب او پنجاب باندې سوچ کول پېښ کنه په دی باندې تفنل دا لذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاسم والعرام تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار او یو علاج داوم دی چې ومن العلاجات ان يدرك المبتلى ان هذه الشهوه لن تقف عند حد دې داوم ځان تراوري چې دا شهوت خود ما پوره کیږي نو دا بسنګ چي وانك ما تعطي بدنك سؤله وفرجك على منتهى الذل اجمع دې خو دې لګي او یو کم دیر شم علاج د ناکار خلقو نه لريوالي او د نیکانو سره ناستا مجالست دو اخیارو تا توانی دور سو از یار بد حق ذات پاک اللہ الصمد یار بد آرت ترا سو اے جحیم یارنے کو گیرتا یا بے نعیم او تا توانی دور سو از یار بد مار بد بدتر بود از مار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنہا ہمی برجا زند یار بد برجا و برج ایما زند اذا كنت في خير فصاحب خيارهم اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردي فان كان ذا خير فصاحب سرعه وان كان ذا شر فجانب تهتدي عن المرء لا تسال واسال قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي دناکار ملګرینا لري بوسي او دیرشم علاج د مریضانو تپوس جنازو نتلل د قبرونو زیارت او دمر نرستو چې سراروان دی هغه باره کې سوچ او فکر او یو دیرشم علاج کتا له څوک زور نه درکې چې ما سره دا کارو کوي دا چل بو کو بس پروا مزه زسړی وای غریب الله دله چا عجیب خبره کوي ول ابلاغ عمن حدد دا اکثر دا شي کنه یاره بس مارا بزور رسدا نسړیا بزور رسدا مړ بشي کنه جوړ زیبا مر کو تل دون مالی و عزی په شهید نه دی او دو دیر شملان د عفت او د تایبین قصیل استم د عفت او د تایبین توبه کوونکو او دریشتم داسې کیسټ اوریدل لکه دا اوس غلط د پرسل استعمال دا وره داسې کیسټ اوریدل چې هغه فائدہ درکړي زمونږ د مشایخو دا مشایخو د اشاعت التوحید و سنت دا غي د موږ اکابر راواله او ترکته پورې دا کیسټ اورته ستا ژوندۍ کې انقلاب راځي الحمدلله دا ولې موږ طلبه کرامو ته درس کوو
د قران او د حدیث او د صلحاء خبري جوړیږي قطره قطره سے دریا بنتا ہے او سرور د شمت دل اغا علاج هغه چا تخپل حال باندې کول چې زه بس دی ګناه کې مبتلا مال علاج وکړم اشتری ډاکټران دا استادان دي د دعاګانې کوي کنه او 15 علاج الدعاء الله نو مختلف من اكبر الادويه المعينه على التخلص من هذا الدعاء والتضرع الى الله عز وجل لا سيما في الاوقات والاحوال والاوضاع التي هي مظنه اجابه الدعاء لقد اذان اقامت تر من الدعاء د شپې تهجد په وخت کې دعا او د سجدو کې دعاګانې د جمعې په اخر وخت کې دعاګانې دا ټول علاجونه خو دي خدا کو نو خدل شاپور شاه رحمت الله علیه راواړو ما ساجيبه نقطې ذکر کړ دي یاره یې لګوا زر زر بس موضوع ختم شي الله والذین والله مورزون الله دی غریق رحمت کی الله دی وبخي شرک اعتقادی نه کوي یو معنا شرک اعتقادی نه کوي او صوفیا وای چې لاوا لګوا رب دې کې به وګور لغو تعلق د غیر الله ته دا تعلق یو محبت بل عشق فرق دی ګوره یو محبت بل سدي محبت یو هغه چې سړی محبت د الله ته چې سړی محبت د الله ته نزدیکی دا محبت د غیر الله مستحب دی لکه محبت د عالم ربانی بل هغه محبت د غیر الله دی چې سړی د محبت د الله نه لري کوي دا حرام دی لکه محبت د مشرک عالم د بریلی د شیعه د قادیانی مولیان دا څه دو ناکار سره او دریم هغه محبت چې نه سړی لري کوي او نه چې نزدیکی لکه محبت د مباحات دا محبت کول وړي او عشق د الله ناجایز دی عشق د الله سره اوس د عشق محبت پر چرته چې د اطلاق د عشق راغلی په اولیاء دا غینه پرتی محبت مراد دی دا پر اعتراض کوي چرګه د پلانکی ولی سره د پلانکی عالم عشق وي د کامل محبت دی مراد دی عشق د زړه په پرده کې دنه نوي او محبت بهر وي د پردو سبحان الله پر جو کنه عشق د زړه کې دن نزله کې دن بمینه د الله سره قد شغفا حبا او نبی اسلام فرمایي کما زال الخلیل یعنی معشوقه جوړول نو ابوبکر بعدما معشوقه وي لیکن معشوق زما بيد باری تعالی نمبر 19 مشکار شریف حدیث نو محبت خدای نبی اسلام د ابوبکر صدیق سره وو خو سمانه دا محبت زما عشق ته نه رسیدلې چې زد د خبري ارسه منما او مان الله پاتې شي دا عشق نه دی دا محبت څنګه خسته پراګي کړی محبت د زلنه پردونه بهري عشق د زله په دنو پردو کې دنه نه زله پردو کې دنه نه میره بس صرف د الله سره دا مطلب د شاه بشیر رحمت الله علیه عشق د غیر الله بیا دو قسمه دي اوس چې کله عشق را محبت د نزلت استا غیر الله وګرځیدو کچاله وګرځیدو نو بیا وی یو کسبی دی د دې وجود او دوام ډول حرام دي چې ځان کې ګوتې وای تا ته چا ځان ګوتې وجود هم حرام دی دوام هم حرام دی او بل غیر کسبی دی ناسا په نظر دی ولګي بس ورلړی پی نو د دوام حرام دی د دوام سره حرام دی اختیار راغل دی به لیکل طرق ازاله عشق غیر الله چې کله د غیر الله سره ستاد نه د زلف پردو کې مینه دا غي طریقې د ازالي سدي نمبر 1 تصور د قیامت چې باری تعالی وایي چې اے احمقا د چا سره دی محبت کړی دی او زه دې پرې باندې ما تا د زلف محبت سره کو کمقلا دا خو زه پکارم سبحان الله دویم مطالعه کتب چې په تعلق د الله مذکوري هغه کتابونو مطالعه چاہیے چې د الله سره تعلق ذکري دریم مجلس د عالم ربانی چې د الله سره تعلق فضایل بیانوي چې هغه د الله سره تعلق د فضایل او سلورم لا اله الا الله زر واری ویل په ظرف سره نبی یې لیکلي دی فائدہ ظرف کې ثواب غنل بدعت دی دا یو ذریعہ د حضور د ذلت لا اله الا الله روغ وره خطیز نه ځان سره لا اله الا الله په دې الا الله کې د ذلت خط توجه کی ځان لږه کې ناس ته چغې نو خطیز نه مجلس د دې له مقررون ځان نه ناس لیکن ازلا راوالي نمبر 5 دا دعا ویل اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا يا الله يا الله يا الله دا دعا ویل شپږم قطع تعلق دا ماحود سره حکم چستا ما دا سره جنگ کول وم ادعای جنگ ور سره کو چې خاله میرانو شو کې نه ور هغه چل سره چاکړي ځ مردار برمانو کوتک میلو ځه دا وګوره بس خبر به ختم شي نو بیا وی چې دا کوم ځای کې کدا طرق مستعمل کوئی شخص ځای نشو او دې په خپاو نو معذور دی نبی رسول الله فرمای من عاشق ذوفا او صبر وکتم ما شهیدا
دا پړي سره نو سوم دا ماته پته نشته چې کچرته به ارس دی وکړو بیا نه بس بیا به شهید مړ کیږي پېژ کنه او کې ځاله نه کوي ا دې په خوخ وي چې نه یاره دا خو بس دنیا ژوند دې عيش کول غواړي مازی کول غواړي نو خطر د سوی حاتمه ده خطر ده چې ته کافر مړ شي ته بس مړ شي بیا په دې باندې دا شبیثانی رحمت الله علیه یا محیط الکل یا کهف الورا یا الہ العرش یا رب الثرى کن انیس القلب اختم لی بخیر انت حسبی انت کافی لیس غیر یا محیط الکل اے آغازاتا چې هر سستا په ګیره کې دي یا کهف الورا اے زائد امن د مخلوق اے د عرش مالکا اے د تحت الثرى مالکا کن انیس القلب زماز نصر انیشا زماز لکه خپل تعلق پیدا کا وقت لی بخیر او زما خاتمه په خیر کا انت حسبی انت کافی لیس غیر تمال کافی نور څوک کافی ندی نو اختم لی بخیر نه شیخ صاحب ابو شیخ استدلال کوي چې عشق د الله سبب د حسن خاتمی نو عشق د غیر الله سبب د سوء خاتمی اعوذ بالله منها عشق د غیر الله سبب د سوء خاتمه دی په حالت د کفر کې بچیدل هغه مړ شي دارونو په دې مسله باندې بحث کولو زما اغرونو ته چې هغه دا आवाज اوري دا عام کوي دا اوچلوي کالجونو ته یونیورسيټو والتا الکانو ته ټول ته ورور سوي او دا واوري او زمونږ د اکابر د مشایخ درسونو کې شرکت وکړي الله هم دنیا او آخرت خسته کی الله رب العزت د دین د زدکړي او پاغي په اخلاص سره د عمل او د حسن خاتمي زما استاد مقدر وګرځي او الله دې موږ له د خپل رضا کارونه نصیب وګرځي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین